السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب څنګه یې؟ ښه خیریت دی. مفتی صاحب الهاد حوالې سره یو دوه سوالات دي، هغه تاسو مخې ته کېدم دې باندې مله شليبخ جواب راکړي. او سوالات نه مخکې دا وضاحت ضروري کړم چې زه الحمدلله مسلمان یم او په الله سبحانه وتعالی او په رسول الله صلی الله علیه وسلم زما بالکل کامل ایمان دی، بالکل مې په یقین دی الحمدلله. خو بهرحال بعض اوقات ښکاره ذهن ته راشي نو ځکه تاسو ته کوم. لومبی جي سوال دا دی چې کوم الله منو صرف یعنی که رب مونږ منو نه، که مونږ دا منو چې یار دا ټول کائنات چلی، نو مونږ صرف الله ولې ومنو، بل څوک ولې نه منو؟ لکه د دې مونږ سره څه دلیل دی چې صرف الله دا چلی، دا نور بوتان یا دا نور معبودان باطله دا نه چلی؟ صحیح شو. نو لومبی سوال دا. دویم مونږ دا وایو چې هر یو شي دپاره پیدا کوونکی ضروري دی، نو الله تعالی پیدا کوونکی څوک دی؟ صحیح ده. بله خبره لکه بعض کتابونو کې ما دا هم کتلې ده چې زموږ علما دا دلیل هم ورکوي چې هر یو شي دپاره یو داسې دغه موجود دی چې پکار دی چې هغې له لکه حرکت ورکوي. لکه هر یو شی هغه د حرکت کوونکي حرکت نه پس هغه په حرکت کې راځي، لہذا دنیا هم د حرکت کوونکي په حرکت د وجې په حرکت کې راغلی ده او الله سبحانه وتعالی لکه دې له حرکت دا ورکړی دی. نو که موږ دا ومنو نو بیا دا سوال لا هم جوړېږي چې الله سبحانه وتعالی لا به چا حرکت ورکړی دی. ځکه چې هر یو شي لپاره موږ حرکت کوونکی او یا حرکت ورکوونکی منو، نو الله لپاره به دا حرکت کوو، دا شی لکه موږ ولې نه منو؟ دې سوالاتو جوابات راکړي. الله هم قدر وکړه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، د یو ورور دا یو څو اعتراضات را لېږلي دي. دهریان دا اعتراضات کوي په مسلمانانو باندې او د مسلمانانو په زړونو کې شکوک او شبهات اچوي. دوی ولنې دا اعتراض کړی دی چې مونږ صرف الله تعالی ولې منو چې دا هر څه چلوي؟ بوتان یا نور خدایان یا کم معبودان باطله چې دي مونږ دا ولې نه منو؟ مونږ سره په دې خبره باندې دلیل څه دی چې دا هر څه الله چلوي؟ دویمه خبره دوی دا دویم اعتراض دا کړی دی چې دا هر څه دپاره حرکت ورکوونکی موجود وي. نو موږ وایو چې دا دنیا خو الله پیدا کړی، نو الله چا پیدا کړی؟ الله ته چا حرکت ورکړی دی؟ نو دا هغوی د سواله خلاصه ما بیان کړه تاسو ته. د دې په جواب کې موږ عقلي او نقلي دواړه دلایل راجمع کړي دي د الله په فضل او په توفیق سره. عقلی دلائل منگ سره دا ټول کائنات الله رب العزت منگ د پاره د یو کتاب په شکل کې ګرځولې ده. منگ په دې کائنات کې سوچ او فکر کو، منگ په دې خبره باندې منگ په دې وجه باندې الله تعالی منو چې پالون کې او چلون کې د ټول کائنات ده. د ټول کائنات د چلون کې دا صفات دا په الله رب العزت کې موجود دي. دا نور چې سونه معبودان باطله دي هغوی کې دا صفات موجود نه دي. د کوم نور معبودان باطله چې عبادت کیږي هغوی د خپل ځان د پاره هم نه د خیر او نه د شر مالکان دي. دا سونه معبودان باطله چې دي د الله تعالی نه علاوه دوی کمزور او محتاج دي. الله تعالی حی قیوم ذات دی. نو زمنګ عقل د دې خبرې گوی کوي چې دا هر څه الله تعالی چلوي. ځکه منګ به د کائنات د ګورو د عقلي دلایل موجود دي. په دې کائنات کې او توازن موجود دی. دا توازن برقرار چا ساتلی دی؟ دا الله رب العزت ساتلی دی. د کله نه د ساینس دا نظریه ده چې د بیگ بینګ په وجه باندې دا هر څه پیدا شو. د هغه وخت نه د انور په خپل رفتار سره روان دی. سپوږمۍ، ځمکه، دا څونه کهکشاګانې چې دي دا په خپل رفتار سره سفر کوي. نو دا چا کنټرول کړي دي؟ دا الله تعالی کنټرول کړي دي. دا کم توازن چې موږ له په نظر باندې راځي د دې وضاحت الله رب العزت کړی دی په قرآن کریم کې. سورۃ یاسین آیات نمبر 38 کې الله رب العزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. د نمر دپاره یوه نښه ده، یوه لاره مقرره باندې دا روان دی. دا اندازه ورته الله رب العزت مقرر کړې ده. بل آیات کې آیات نمبر 40 سورۃ یاسین کې للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وکل فی فلک یسبحون. نه د لمر دپاره دا مناسب دی چې دا وړاندې شي د سپوږمۍ نه او سپوږمۍ راونیسي او نه شپه د ورځې نه مخکې راتللی شي. دا کائنات کې دا توازن موجود دی. په لکونو کلونه وشو چې لمر په خپله فضا کې دا په یو مقرره لار باندې تقریبا 240 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره سفر کوي. لمر چې کم دی زمونږ د نظام شمسی دا مرکز دی. منګ چې په کومه کهکشا کې اوسیږو ملکی وی دی ته وایي دا د خپل مرکز نه 10,000 نوري کاله فاصله باندې واقع دی. لمر د خپل مرکز نه یو چکر په 22 کروڑو یا 30 کروڑو کالو کې پوره کوي. نو دا لمر کله هم ستړی نه شو. کوره تاسو سوچ وکئ که نه چې دا کله نه پیدا شوی دی او دا مسلسل موږ له دا توانایي او دا انرژي او دا دغه راکوي. نو د دې پیدا کوونکي خو به څوک وي که نه هغه الله رب العزت وضاحت کړی دی. او د سره کم چې 9 سیارې دي ځمکه ده، مشتري ده، مریخ ده، زحل، عطارد، زهره ده او داسې دا نورې کمې دا ګیر چاپېره د دې نور نه ګرځي. دا چا کنټرول کړي دي؟ ان الله یمسک السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسکهما. الله رب العزت فرمایي چې دا کائنات ان الله یمسک السماوات والارض، الله رب العزت دا راټینګ کړي دي که چرته ولئن زالتا که چرته دوی په څه شي په زوال کې راشي په پریوتو کې راشي نو هیڅوک نشته د الله نه سوا چې دا را کنټرول کړي. په دنیا کې د الله تعالی نه علاوه چې څونه معبودان باطله او عبادت کېږي نو د هغوی عبادت کوونکو خو د دې خپله وضاحت کړی دی. لکه قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي ما نعبدهم الا لیقربنا الی الله زلفا. موږ خو د دې عبادت د دې دپاره نه کوو چې موږ دا خدایان ګڼو، نه موږ خو د دې عبادت د دې دپاره کوو چې موږ په الله ته نږدې کړو ځان. او کله چې د مشرکانو نه به یې تپوس کولو، ګوره مشرکان د مکې نه به چې تپوس وشو نبی علیه السلام به دې تپوس وکړو چې من خلق السماوات والارض، چا پیدا کړي ځمکې اسمانونه؟ نو دوی به ویل چې الله. د دې نورو څونه چې په دنیا کې د نورو بوتانو د کاڼو عبادتونه کېږي دا د په طور د دې کېږي چې دا وسیلې په طور یاره وایي منګه دا وسیله ګرځو الله دپاره. الله تعالی چې د بدیع السماوات والارض پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو د بې نمونه د بدیع معنا دا نوی پیدا کېدونکی څیز. نو آیا دا چا پیدا کړي؟ دا الله پیدا کړي دي. د نوی پیدا کېدونکي 2 معناګانې علما کرام فرمایي. یو دا وی چې د چا نه نقل کړی وي، بله معنا دا چې د چا نه نقل نه وي کړی. نو الله تعالی د چا نه نقل نه دی کړی او نه د چا نه مشوره اخیستې ده. او د بدیع دویمه معنا ده چې بغیر د مادې نه هر څه پیدا کړی وي. دا تفسیر په معرف القرآن کې ادریس کهندلوي رحمهم الله د بدیع السماوات والارض د آیات لاندې وضاحت کړی دی. اسمانونو او ځمکه بغیر د مادې او نمونې نه الله تعالی پیدا کړي دي. الله تعالی په ټول عالم باندې احاطه کړی ده، دا هر څه پیدا کړي دي. نو موږ په دې وجه باندې د الله تعالی منو د الله عبادت کو، دا هر څه پیدا کړي دي او موږ سره په عقلي او نقلي دواړو دلایلو موجود دي. الله تعالی صفتونه دي، یو صفت د خالق دی پیدا کوونکی. نو موږ ځکه الله تعالی خبیر دی، بصیر دی، سمیع دی، دا ټول صفتونه د الله تعالی صفتونه د ربوبیت دا خالص د الله دپاره ثابت دي. دا په دې کاڼو، په دې لوټو، په دې بوټو، په دې نور باندې دا نه صادقېږي چې بعضې خلک نور ته عبادت کوي، بعضې خلک ستورو سیارو ته عبادت کوي، بعضې خلک اور ته عبادت کوي. اور په خپله مخلوق دی چا پیدا کړی دی. لیکن موږ د خالق عبادت کوو چې دا هر څه پیدا کړي دي. نو عقلی طور د څیزونو په ایجاد کې 3 څیزونه 3 قسمه څیزونه دي. موږ به وایو چې دا ټول مخلوقات دي دا په خپله پیدا شوي وي او ایجاد شوي وي، د دې پیدا کوونکی دی نه وي. نو دا خبره هم محال عقلی ده او دا ممتنع ده، ځکه چې دا خبره د عقل نه خلاف ده چې یو څیز دی بغیر د خالق نه پیدا شي او خالق به یو کېدل پکار دي. که ته چېرته وایې چې الله تعالی د پاره ته بل رب منې نو بیا به د هغه دپاره بل رب منې، بیا به د هغه دپاره بل منې. نو بیا خو چې ته الله دپاره د بل رب ومنلو او الله دپاره د پیدا کوونکي ومنلو، الله خو خالق پاتې نه شو، هغه بیا واجب الوجود پاتې نه شو.
لکه الله تعالی په قران کریم کې په خپل د دې وضاحت کړی دی د مخلوقاتو په باره کې ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون آیا دوی بغیر د خالق نه پیدا شوي دي یا دوی په خپل ځان نه پیدا کړی دي الله خالق كل شیء الله تعالی د هر شی خالق دی آیا دا کوم منګ چې کوم د قران کریم دا نقلی دلایل منګ سره موجود دي آیا د نورو معبودانو سره تاجوی چې عبادتونه کوي دوی سره داسې دلایل شته چې دوی وایي چې دار ساغي پیدا کړی دي نه کله چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مناظره او هغه ته ویلې چې ستا رب څه کولی شي وایي زما رب ژوندي کول او مړه کول کوي دا خو زم کولی شم نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته څه وکړو دلیل استثنایی ورته بیان کو فإن الله يأتي بالشمس من المشرق الله هغه ذات دی چې د انور د مشرق نه راخېږي که ته چېرته ځان له خدای وې د مغرب نه راوخېږه دا عقلي دلایل دي چې قرآن کریم بیان کړي موږ سره موجود دي دغه شانته کې دا هغه د اولني اعتراض جواب شو چې موږ الله ولی منو ځکه موږ الله منو چې دا نور څونه معبودان باطله دي دوی یو ماشه نشي پیدا کولی لکه سورة النحل آیات نمبر 6 کې الله رب العزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون او ها کسان چې دوی د الله تعالی نه علاوه د بل څه عبادت کوي هغوی هیڅ چیز نشي پیدا کولی حال دا چې دوی په خپل پیدا کړی شوي دي دغه شانته کې په بل آیات کې سورة النحل آیات نمبر 3 کې الله رب العزت یو مثال بیان کړی دی یا ایها الناس مثال دا خلکو ضرب مثل بیان شوی دی مثال د هغوی دا په وګونو باندې خو ووري ان الذين تدعون من دون الله کم خلق چې د الله تعالی نه علاوه نور معبودان درابلی لین یخلقوا ذبابا دوی یو مچ هم نشي پیدا کولی ولو اجتمعوا کچره دا ټول خلق دا ټول کائنات درا جمع دا چیلنج دی زمنګ دا عقلی منګ د ټولو معبودانو باطلو ته یو تاسو یو مچ پیدا کړئ منګ ځکه د رب عبادت کو منګ ځکه چې الله هر څه چلوي ځکه دا هر څه الله پیدا کړی دي وای کچرته دا مچ دی نه یو شیزو تختوي دا ټول کائنات دا خلق د راجم شي دوی د مچ نه خپل چیز را واپس ما قدر الله حق قدره وای تاسو د الله تعالی قدر ونکړو څنګه چې داغه د قدر کولو حق ابابام یو ویلی وای مخلوقات واسه نه دی پیژندلې لکه د سره چې قدر د خپل ځان دی منګه به د الله رب العزت سره عبادت وکړو نبی علیه السلام بشان حسی فرمای لا احسی ثناء انت علیک ما اثنیت علی نفسک ترمذی شریف حدیث دی و یا الله زستا حمد او ثنا او صفت نشم بیانول څنګه چې ستا حق دی نو موږ به څه بیان دا شانته کې سورۃ فرقان آیات نمبر 3 کې هم الله رب العزت وضاحت کړی چې دا کم خلق دا الله تعالی نه علاوه د نورو معبودانو عبادت کوي لا یملکون دوی مالکان نه دي لانفسهم ضرا ولا نفع د ځان د پاره څه د ضرر او د نفع نو چې هغوی ځان دا بوتو ځان د پاره څه نقصان او فایده نشي رسولی نو موت تعالی به څه ورسوي نو دا دې باره کې موږ سره نور دلایل هم کثیر موجود دي خو دا بیان اوږدېږي دغه شانته کې دوی دا کوم اعتراض چې کړی دی موږ وایو چې د هر شي د پاره پیدا کوونکی ضروري دی نو الله د الله تعالی پیدا کوونکی څوک دی هر یو شي ته د حرکت ورکوونکی پکار وي نو دنیا ته حرکت الله ورکړی نو الله تعالی ته حرکت چا ورکړی دی نو د دې جواب دا دی د کوم موجود سیز موجودوالی به عقلي طور سره یا به دا واجب الوجود وي یا به ممکن الوجود وي مولوی صاحبانو یا به واجب الوجود وي یا به ممکن الوجود وي د دې دوه صورتونه به خالی نه وي الله تعالی ته د حرکت ورکولو ضرورت نشته ځکه هغه واجب الوجود دی که چیرته د الله د لپاره حرکت ورکوونکی منی نو بیا خو دا د واجب الوجود تصور او وجود محال شو په دنیا کې ځکه الله ته چې چا حرکت ورکړي بیا به دغه د لپاره بل الله منی بیا به دغه د لپاره بل الله منی بیا به دغه د لپاره بل منی بیا به دغه د لپاره بل منی نو د یو علت د لپاره به بل وي او د بل د لپاره به بل وي او دا سلسله به تسلسل به روان وي او دور او تسلسل دا باطل دی
نو داسې یو علت موجود کېدل پکار دي چې د هغې دپاره معلول ورته نه وي، بلکې هغه واجب الوجود کم چې زمون خالق دی او پالونکی دی او د دنیا چلونکی دی. نو لہذا تمام موجودات دا ممکن الوجود هم نه دي، ځکه ممکن الوجود خدا معلول وي او د معلول دپاره علت وي. نو د کائنات دپاره خو علت الله تعالی دی، خو لیکن د الله دپاره څوک معلول نشته دی. نو فلاسفو عقلي طور د موجود تقسیم په دوو ته کړی دی چې یو واجب الوجود دی او بل ممکن الوجود دی. واجب الوجود مطلب دا دی یعنی یو داسې موجود کوم چې خود به خود موجود وي او بل ته محتاج نه وي، نو هغې ته واجب الوجود وایي او هغه ازلی او ابدي وي. نو د یو څیز معدوم کېدل په کومه زمانه کې ختمېدل د دې خبرې دلیل دی چې هغه څیز خود به خود نه دی. موږ وایو الله د ازل نه دی، ازل نه دی، نو الله واجب الوجود دی ځکه د ازل نه موجود دی. موږ ممکن الوجود یو، موږ یو وخت کې نه وو، اوس موجود یو، بیا به یو وخت راشي موږ به نه یو. نو د علت او د معلول دا سلسله دا یاد ساتئ، دا په ممکناتو کې ده، لیکن الله تعالی واجب الوجود دی، هغه چاته محتاج نه دی. بیا که ته چېرته د خدای دپاره بل ګڼې چې یاره الله دپاره علت څه دی، هغه دپاره علت څه دی، هغه دپاره علت څه دی، نو بیا خو چې که خدایان ته ډېر ومنې نو هلته خو عقلي دلایل نقلي دواړه موجود دي. قرآن کریم هم وضاحت کړی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، که چېرته په دنیا او اسمانونو کائنات کې دوه خدایان وی نو بیا به څه وی، فساد به راغلی وی. یو خدای به ویلی زه باران کوم، بل به ویلی زه نه کوم، یو به ویلی اسمان د شین وي، بل به ویلی وریځ دی وي، جنگ به وی. بیا که چېرته دا خدایان ډېر وی نو ګوره د خدای توب صفتونه دی. یو صفت دا دی چې لیس کمثله شیء، د هغه په شان به څوک نه وي، د هغه په شان به هیڅ څیز نه وي. نو دا صفتونه خو بیا د خدای نه ثابتېږي، ځکه یا به دوی په درجه کې برابر وي، نو د خدای سره برابر کېدل دا هم د خدای دپاره عیب دی، یا به د خدای نه په درجه کې بل خدای اوچت وي، دا هم د خدای دپاره عیب دی، یا به دا بل خدای سره به پر هغه به غالب راتلی شو یا به نه شوي راتلی. نو که خدای غالب راغی په بل خدای، هغه بل خدای پاتې نه شو، نو دوی سره به څه راتلو؟ په کائنات کې به دا توازن دا به نه وی موجود. نن چې په کائنات کې کم توازن د عربونو کاله وشلو، دا توازن موجود دی، دا توازن به د سره موجود نه وي که خدایان ډېر وي. نو معلومه دا شوه چې الله تعالی یو دی چې هغه واجب الوجود دی. د علت او د معلول دا سلسله دا په ممکناتو کې ده چې موږ د یو څیز دپاره به بل علت وي، د بل دپاره به بل وي، د بل دپاره به بل وي. دا څومره کائنات چې راوالي دا د دې مثال د یو وجود دی. نو د دې وجود دپاره یو علت دی چې هغه الله رب العزت دی چې هغه دا هر څه پیدا کړي دي. نو په دې باره کې نور هم دا بیان اوږدېږي، یعنې په دې باندې نور هم موږ ډېر زیات دلایل لا جمع کړي دي چې الله تعالی چې دی دا واجب الوجود دی، دې دپاره د علت ضرورت نشته دی. الله تعالی چې دی او نور چې څونه پرځې مثال دا ممکنات دي، نو د دې دپاره علت دا الله رب العزت دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.